الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي ونبي عليه الصلاة والسلام ته خطاب کوي چې ته د خپل امت و نارینه ته یو فرمان ورسوه زما له طرفه. الله تعالی په سوره نور کې فرمایي چې قل للمؤمنین یغضوا، قل هو اے نبی للمؤمنین ومؤمنان مسلمانان چې نارینه دی واغو ته وایي چې یغضوا من ابصارهم، دا خپل نظرونه کښته ساتي، ويحفظوا فروجهم، او ودی ته دا وایي چې دا خپل شرمګاوي چې کوم دي د دې حفاظت وکړه. ذلک ازکا لهم، دا د دې دپاره ډېره د صفایي خبره ده. ولی ان الله خبیر بما یصنعون، ځکه الله تعالی په هر څه باندې خبردار دی. دی چې کوم افعال کوي، که نارینه دي که ښځې دي، که کوچنیان دي که لویان دي، هر فعل، هر عمل، هر قول، هر خبره چې کوي په دې باندې الله تعالی خبردار دی. او دا غره کم الله تعالی و نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او دا غره کم د خپل امت و ښځو ته وفرمایه چې ويحفظن فروجهن، چې ودې ته وایه دا خپل شرمګاوي د دې حفاظت وکړي، د زنا څخه خپل ځانونه راوګرځوي، او سترګې پورته مه ساتئ بلکې نظرونه کښته ساتئ. و د نارینهو حلقانو یا خلکو ته مه ګورئ. و د نارینهو ته بیا فرمان کوي الله تعالی چې و ښځو و نجونو ته مه ګورئ، ځکه په دې خبره کې ستاسې دپاره ډېره صفایي ده او ستاسې دپاره ډېرې فواید دي. هغه ترا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې غضوا ابصارکم، ای امتیانو د خپلې سترګې د سترګو نظرونه کښته وساتئ، پورته نظرونه مه ساتئ. واحفظوا فروجکم، او د خپلو شرمګاو حفاظت وکئ، د زنا څخه ځان وساتئ. بیا نبی علیه الصلاة والسلام په یو بل حدیث کې فرمایي چې النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس، چې دا نظر که د نارینه د طرفه و ښځې ته یا د ښځې د طرفه و نارینه ته دغه نظر و دوی دوو کې یو بل ته کول چې هغه غیر محرم وي، نو دا نظر چې دی دا د ابلیس د هغه غشو څخه په زهر باندې لړلی یو غشی دی. ځکه د دې نظره سخت نقصان، کلک نقصان، بې عزتي، بې شرمي او د انسان هغه بې احترامي هغه په دا شکل راځي چې انسان نظر چپه وساتي. چې نظر چپه وساتل سو د انسان په دنیا هم خطای، آخرت بیا هم خطای، دواړي چې برباد ورته وایي هغه دغه چې دواړي بیا برباد، چې دنیا او آخرت بیا دواړه تباهي په وجه د دې سترګو. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ړوند سړی چې په سترګو باندې نه ویني، یو مخ ړوند دی، دا سړی به و جنت ته ځي. د دې سړي سره حساب و کتاب نه کېږي، دا به جنت ته ځي. ځکه هره ګناه، هره د بې حیایي ګناه، هر د بې عزتي ګناه هغه د سترګو پورې تعلق لري. چې د انسان سترګې کار نه کوي بیا په هغه ګناه کې هم نه ملوث کېږي، بیا په هغه ګناه کې هم نه راځي. هره ګناه چې کېږي هغه د سترګو په وجه باندې کېږي، خصوصا دغه بې حیا کار لکه زنا، مجازي عشق، دغه چې دی هغه د سترګو پورې تعلق لري. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ړوند سړی به ډایرکټ جنت له ځي، د ده سره به حساب و کتاب هم نه کېږي. نو دغه نظر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا نظر چې دی هغه د ابلیس، د شیطان د غشو څخه یا د ګولۍ د مشین چې کوم دا ګولۍ موږ ټکان به کوو، دا ګولۍ د چې وورځېدل دا په زهر باندې لړلې ګولۍ ده چې بیا به انسان آخر و زنا ته رابولي. په انسان به آخر زنا کوي، انسان باندې بیا بل عمل نه کوي، ښه عمل نه به کوي، بلکې انسان به آخر و چی ته رابولي، و زنا ته رابولي. چې انسان دا خپل نظرونه کښته لري و دې ته الله تعالی په دنیا او په آخرت کې انعامات ورکوي.
په دنیا کې به هم انعام ورکوي په آخرت کې به هم انعامات ورکوي نو دا د انسان سترګې کتابونه لیکلي دي چې کله تر قیضه ووځي بیا قیضه سي بیا قابو سي انسان تر خپل قابو د سترګو نظر وباسي په خپل قابو کې نه ساتي نو اکثر اوقات دا د فواحش او د بے حیايي یو بنیاد جوړیږي بیا د هغه بنیاد د هغه سبب چې بے حیايي ده یا د انسان بے احترامي ده یا شرم او حیا نه درلودل دي دا دغه شی څنګه چې چې انسان دغه نظر چې شو وساتي لري وساتي یعنی دا معنا چې نظر کښته نه ساتي بلکې نظر د نارینه و ده په شوزو په انجن کې او د شوزو د انجن نظر هغه په حلقانو په خلکو کې یو بل سره ګوري او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په یو ځای کې نامحرم دوه کسان ناس یو نارینه او یو ښځه یو هلک یو نجلۍ بالغ او یو سړی یو ښځه دا دوه چې په یو ځای کې ناس دي دریم د دې په مابین کې شیطان چې هر څومره هډونه د انسان ختمي هر څومره انسان کمزوري سړی لیکن شیطان به ودا ځکه ته د شهوت پورته کوي او دغه ځکه ته به دا انسان مبوله کدا نارینه دی او کدا ښځه ده چې په هغه باندې په پتا ځکه چې بے حیايي کوي او زنا به کوي ځکه کتابونه لیکي چې په دې کورونو کې باید نامحرم کسان وساتل شي دا نه راځي لکه ما ته بار بار ویل دي د اکا زوی دي د ماما زوی دي د خالا زوی دي د تروري زوی دي دغه کسانو په کورو کې چې څومره نقصانونه کړي دي به بان خلک نه دي کړي ولې ځکه دا اکثر اوقات په دې کور کې موجوده وي هر رقم دوستانه هر رقم دوستی هر رقم بے حیايي دغه انسان په دې کور کې کوي پیدا کوي د څه مسله د ماما زوی د څه مسله ده د تروري زوی د څه مسله ده او غټ نقصانونه چې په کورو کې پیښ کړي غټ بې عزتي چې په کورونو کې پیښ کړي چې موږ په دا مسلې راغلي هغه یا د اکا د زوی راغلي دي یا د ماما د زوی راغلي دي یا د تروري او د خالا د زوی راغلي دغه په کور کې ډېر سخت نقصاني خلک چې دی هغه دغه باید د کور څخه وساتل شي کور ته نشرا نو دغه سترګې که انسان بیا قیضه وساتي نو اکثر اوقات بدده هغه بنیاد د فواحش ویش بس د بې عزتۍ وي د بدرنګۍ وي او دغه رقم د محققین علما په کتابو کې لیکي دوی فرمایي چې دا بدنظري د انسان ده دې ته الخبائث په کتابو کې ویل شوی الخبائث څه معنا د خبيثاتو د خبائثو د بدو اعمالو د غلطو اعمالو مور لکه مور چې اولاد یې ژوي دا بد اعمال چې دی هغه د دې شي څخه پیښیږي اخري نقطه چې زنا ده هغه د بدنظرۍ څخه پیښیږي ځکه دې ته الخبائث په کتابو کې ویل شوی اکثر فتنې چې کوم په دې کلو کې یا په شارو کې یا په کورو کې یا په محلو کې دا فتنې چې غوړېږي دا د فتنې ولي چې وایي دا د فتنې چینی چې بهیږي هغه دغه دوه سترګو د غلط استعمال څخه بهیږي د دوه سترګې چې غلط استعمال شوی دغه څه چې د بدرنګۍ او د بې عزتۍ د بې حیايي چشمې چې کوم دي هغه د دې څخه بهیږي کله په نقصانو کې راغلي کورونه په بدی ته درېدلي او دغه رقم خاندانونه و بدی ته درېدلي په وجه د دې دوه سترګو